د تره نه وراره زیات نفرت کوي، حالانکه دا ډېره خطا خبره ده. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ته ویل یا عمر ویل اما شعرت ان عم الرجل سن ابي ویل عمره دا خبره عمر ته وکړه ویل دا تره چې کوم دی تره دا د پلار په شانتي دی. امام نووي رحم الله وایي چې مثل ابي بیخي د پلار حیثیت لري. څنګه چې یو سړی د خپل پلار تعظیم کوي دغه شان به د تره تعظیم کوي، د هغې عظمت. د هغې نه بعد تره له هم پکار دا حدیث صحیح مسلم کې دی 983 نمبر حدیث دی 983. دې تره له هم پکار دی چې دې وراره ته په داسې یو منزله په داسې یو قدر سره ګوري چې دا ګویا کې د ده بچی دی، د دې زوی دی. نو نبي صلی الله علیه وسلم عمر ته وویل چې دا تره چې کوم دی که نه تره ویل دا د پلار حیثیت لري. د پلار اکثر زموږ معاشره کې د خلکو داسې ذهن کې اچولي، حالانکه د ماما رشته چې کومه ده دا د تره نه لرې ده، خو ځینې خلکو ته ماما دومره خوږ وي چې د هغې د وجې نه هغه خپل تره سره بد سلوک کوي. د دې اصل وجه دا هم ده چې دا ماشوم اکثر د مور سره پاتې کېږي او دا مور ورته د خپل ورونو صفت کوي چې کوم د ده ماماګان کېږي او د دې ترونو ورته غیبت کوي. نو د هغې سره د ماشوموالي نه د دې په ذهن کې داسې یو نفرت پروت وي، داسې یو دښمني پرته وي د دې تره سره، او هر چې ماما دی د هغې ورته صفتونه کوي هغه ورته به یې ډېر خواږی. حالانکې د تره درجه د ماما نه د دغو ټولو نه ډېره بهترینه ده. نو د خپل ترونو سره ښه سلوک کول، هغې ته د پلار درجه ورکول، د پلار حیثیت ورته ورکول. بل طرف ته تره له هم پکار دي چې په خپل وراره باندې هغې ته داسې حیثیت ورکوي لکه سړی چې خپل اولاد څاري، خپل اولاد ته کوم حیثیت ورکوي.